د ناسا ساينسدانانو د انور نه د جوخت تصویرانو وښکلو دپاره یو سیاره ولیږله چې پارکر سولر نوم یې وجي. اوس تاسو دا خو ښکاره خبره ده چې انور نه خو دومره هیټ ډسچارج کېږي، دومره هیټ د انور نه راوځي چې هغې ته جوخت څه نشي ورتلی. خو ناسا یو سپیشل سیاره یو سپیشل راکټ تیار کو پارکر سولر په نوم باندې، او هغې چې کله ورولېږلو نو ساینسدانان حیران شو چې د انور کې څومره هیټ دی، د انور د بهر څومره درجه حرارت دی او انور کې دننه څومره درجه حرارت دی. هغې معلومولو دپاره ناسا ساینسدانانو دا تجربه کوله. او بیا ګوره شکر الحمدلله د الله پاک ګوره کارونو له ګوره چې د انور نه زموږ د ځمکه دومره لرې کړې ده چې ګرمي کې موږ له ډېره زیاته ګرمي نه راکوي او یخنۍ کې ډېره زیاته یخني راکوي، یعنی په یو خاص درجه حرارت چې کوم دی انور موږ ته راکوي جي. او انور درجه حرارت چې کوم دی په دې د دنیا ودانه ده. که د انور د درجه حرارت ختم شو، د انور بیخي د دنیا نه ختم شو، د انور د رڼا پر دنیا ختم شوه، نو یو خو به ګوره توره تیاره شي او بل د هر څه به فریز شي. د انور د رڼا نه بغیر په دې دنیا باندې زندگی تیرول امپوسیبل خبره ده جی. اوس د انور حوالې سره چې ساینټسټو کوم انفارمیشن شیر کړی ده چې وورئ حیران بشئ جی. انور تقریبا 1500 لاک کیلومیټر د ځمکې نه لرې دی. 1500 لاک کیلومیټر جی، 1500 کیلومیټر نه 1500 لاک کیلومیټر دا نور او د ځمکې فاصله ده جی. 38 لاک میل فاصلې نه داسې تصویران 38 لاک میل صرف د انور ورجوخ شوی. نور د ځمکې نه 1500 لاک کیلومیټر دی، 1500 لاک کیلومیټر لرې دی او صرف 38 لاک چې کم دی دغه سیاره چې کومه ساینټسټو تیاره کړې وه ناسا والا راکټ چې کوم و صرف 38 لاک د ځمکې نه چې کله نور ته ورجوخ شو نو داسې تصویران د نور یې وویښکل چې ساینټسټ یې حیران کړل. د نور نه بهر چې کوم درجه حرارت دی هغه 5000 ډګري سینټیګریډ دی. 5000 ډګري سینټیګریډ داسې دی که نه چې لکه انسان ته صرف د هغې داسې معمولي غوندې هیټ هم راشي، د اډوکي به هم ایره شي، لکه غوښې خو پرېږده اډوکي به هم ایره شي. 500 ډګري 5 لاک ډګري سینټیګریډ 5000 ډګري سینټیګریډ دومره مطلب هیټ دی. 5 لاک ډګري سینټیګریډ د انور د بهر چې کم درجه حرارت دی هغه دا دی. او انور کې دننه 1.5 کروڑ ډګري سینټیګریډ درجه حرارت دی. 1.5 کروڑ ډګري سینټیګریډ داسې دی چې مړه خو هر څه مړه هغې له څه د ټینګې نه وي جي. 1.5 کروڑ ډګري سینټیګریډ چې کوم دی هغې بیخي مونږ امیجن کولی هم نشو چې هغه انسان سره یا د دنیا کې سخت نه سخت مټیریل ته راواله ډایرکټ پې بیخي ختم کړي وي، سوځول خو پرېږده بیخي نوم او نشان به والله ختم کړي. نو لکه د انور حوالې سره ښه مخکې واورئ. او انور نه چې کمې شغلې راځي نو دا 2 لاک کیلومیټر پورې د انور نه شغلې بهر روځي. لکه د انور ته ګورئ تاسو چې انور ته موږ داسې ډایرکټ نشو کتی. ولې نشو کتی چې 2 لاک کیلومیټر دی نه دا شغلې چې کومې دي بهر طرف ته راځي. نو ستاسو خپله وایي چې انور ته به چې 2 لاک کیلومیټر هغې نه شغلې بهر راځي نو هغې له به جوخ څوک څه ورشي. د انور نه د اور دا شغلې 2 لاک کیلومیټر بهر روځي. لکه څنګه چې یو ټارچ ته کولاو کې او هغه ریز داسې لرې لاړ شي، هغه رڼا لرې لاړه شي. یو لایټ ته کولاو کې هغې هغه ریز ځي، مطلب خو 100 فوټه پورې ځي. اوس دا لایټ ماله مخامخ کولاو دی نو دا خو 100 فوټه پورې رڼا کوي که نه. لکه دې نه چې ته یو 30 میټر لرې شي د انور د دې لایټ د رڼا به تا هلته نه در رسي. او د انور هیټ چې کوم دی د انور نه چې کومې شغلې روځي هغه 2 لاک کیلومیټره پورې هغه ټریول کوي. 2 لاک کیلومیټره پورې د هغې هیټ راځي، د هغه شغلو هغه لینث چې کوم وي 2 لاک کیلومیټر پورې. دا ناسا چې کوم دی د انور حوالې سره بیا ګوره الله پاک ته الله پاک شان لګوره چې د موږ د ځمکې چې کومه ده د انور نه په یو خاص فاصله کې ساتلې ده چې ډېره ورجوختېږي هم نه او ډېره ته لرې کېږي هم نه. که لرې کېږي هر څه به فریز کېږي او که ډېره ورجوختېږي هر څه اور اخلي. لکه د انور زموږ د ځمکې ده د دنیا ده داسې درجه حرارت یې جوړ کړی دی چې د انسان د اوسېدو دپاره سټیبل درجه حرارت دی جي. نو دا ټول د الله پاک شان دی، د الله پاک کارونه دي. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور